السلام علیکم ملګرو ګیلمنه چامړه کړې وه ډېر اهم انکشافات مخې ته راغلي دي پولیس پکې ډېر اهم ګرفتاریانې کړي دي حیران بشئ چې د دې کیس مکمل حقیقت وورئ ګوره په دې ویډیو کې خو یو زموږ دپاره یو دوه ډېر غټ سبقونه دي یو خو هغه سبق نوي جنریشن دپاره چې نن سبا یو کارم پټ نه پاتې کېږي لکه په 14 تاریخ باندې دا کیس شوی دی او نن 22-23 تاریخ دی دغه 8-9 ورځو کې پولیس مکمل کونډلي راوویښکه پولیس مکمل ډیټیل راوویښ خو چې چا کړي دي او ولې یې کړي دي او کومو کسانو کړي دي او کم کسان پکې انوالو دي تقریبا 20 کسان چې کوم دي په دې کیس کې مخې له راغلي دي جی هغه کم کس باندې چې د ګیلمنې پلار الزام لګولو هغه نه خو د ډے 1 نه انویسټیګیشن شروع شو غریب پکې بې ګناه ثابت شو جی کاشي نوم کاشف نوم ملکو یا کاشي و خیر چې کم دوه سبقونه دي زموږ دپاره په دې کیس کې په هغې هم خبره کوو خو اهم اپډیټس دا دي چې ګیلمنه خپل رور او پلار چې کوم دی د هغې په سلا باندې ګیلمنه د دې دنیا نه رخصت کړلی شوه او د غیرت په نوم باندې لکه ګیلمنه رور او پلار فیملی چې کومه دا نوي اپډیټس دا راغلي دي چې وایي چې د غیرت په نوم باندې دا مونږ د دې دنیا نه لرې کا دې مونږ شرمولو دې د مونږ خاندان شرمولو جي چونکې ګیلمنه نن پرون نه ده راغلی د ګیلمنې څومره ټایم وشو چې دا په دې ټیک ټاک باندې هغه دې نه مخکې چا سره لانجې مانجې هم راغلی وې په ټیک ټاک باندې باقاعده ویډیوز وایرل په فیسبوک ویډیوز وایرل د ټیک ټاک د لایف ګیمونه دا ډېر ټایم نه کوي دا نن پرون ورځ نه ده چې دی کې مطلب دی وایي چې موږ د غیرت په نوم باندې وکړه خو پلار او ورور چې کوم دی د دې کیس اهم چې کوم کړۍ ده هغه پلار او ورور سره ملو شو جي پولیس چې کوم دی ډېر تیزۍ سره خپل انویسټیګیشنز وکړل پولیس ډېر تیزۍ سره سیف سیټي کیمرې چې کوم په سړکونو باندې نن سبا لګېدلي دي یا فلش غوندې وایي دا سیف سیټي کیمراز دي جي نو د هغې په ذریعه باندې د ملزمانو سراغ ملو شو د هغې په ذریعه باندې کومو کسانو چې اټیک کړی هغې ګرفتار کړل او هغوی وله پورار سو وي چې وروره موږ له پلار ویلي وی موږ له رور ویلي وه کسان چې کوم دي د فیملی نه بهر پوره کونډلي راووته جي ګوره اوس نوي جنریشن دپاره پیغام دا دی چې کرایمز که ته کې چې هر قسم جرم ته کې ته دا مو وایه چې زه به د پولیس نه بچ پاتې شم پولیس سره لکه څنګه چې مونږ ټیکنالوجي استعمالو څنګه چې ټوله دنیا ټیکنالوجي استعمالوي نو داسې پولیس سره هم لیټیسټ ټیکنالوجي ده لیټیسټ ټیکنالوجي په ترو باندې هغې مجرم ته دروازو په ځای اوس په ګنټو کې رسي او د ګنټو په ځای په منټونو کې رسي نو یو جرم چې کوم دی هغه هم پټ نه پاتې که ته وایې زه به څوک قتل کړم او زما به څوک ونه ویني او د شپې په تیاره کې به وکړم څوک په مې ونه ویني په شاړه کې به وکړم نو دا هم ستا غلط فهمي ده که چېرې ته د یو جرم پلان کوې نو دا هم ستا غلط فهمي ده چې دا جرم به زما پټ شي او د پولیس د پکړ نه به زه بچ شم نو دا ستا غلط فهمي ده جي نو نوي جنریشن ته پیغام دا دی چې جرم چې کوم دی هغه پټ نه پاتې کېږي او پولیس سره چې کومه ټیکنالوجي ده یا چې پولیس په کومو طریقو باندې تفتیش کوي یا د هغې چې کوم طریقې کار دی نو هغه مې اپریشیټ کول پکار دی ځکه چې دنیا ترقي کوي نو پولیس په سر کې ترقي کوي دا نه چې پولیس په زړو طریقو باندې انویسټیګیشن کوي او ټیکنالوجي به ورسره نه وي نه جي بل هغه جنکوله هم د مونږ پیغام دی ګوره هغه جنکول هم پکار دی سوچ او فکر ولا پکار دی کم چې د ګیلمنې غوندې دا ویډیوز یا بې حیایي پیلاوئ ګیلمنه ړومبنۍ جنۍ نه وه چې دا داسې قتل کړلی شوه دې نه مخکې هم څه جنکۍ هم په دې پښتنه معاشره کې هم په دې وجه باندې قتل کړلی شوي دي او د هغوی په مرګ باندې بیا موږ پښتانه خوشحالي هم کوو چې ښه ده چې مړه شوه ډېر مخکې به یې کړی بیا کمنټ څه راځي د خلکو د نرز وی ډېر مخکې به یې وجلې وه د دې مطلب دا په دې وایي جهاد کېدو لکه بیا خو زمونږ خبرې هم ډېرې ښکلې خبرې وي که نه په دې خو وایي جهاد کېدو په دې جنۍ باندې فلا ډنګړه لکه ډېر بیا په هغه مرګ هم خلک بیا مطلب خفګان نه کوي په مرګ هم خلک خوشحاله وي نو هغه جنکول هم پیغام دی چې سوچ او فکر وکوي او د دې فیلډ نه ځان د دې بې حیایي نه ځان لرې وساتئ جي